بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پر سکات غږو، په پښتو کې موږ سکات بولو او د شعر په ژبه کې هیله اسکات یا دار اسکات په نامه یاداږي او موږ تاسو یې سکات بولو. نو دا جایز دی که ناجایزه دی؟ طریقه یې څه ده او په دې باره کې شرایط یې څه دي؟ ضرورت یې شته که نشته؟ او زموږ په علاقه کې شیراني علاقه کې عام روجه سکات چې کوم دی دا د شریعت په کم نظر ګوري او موږ له رانیول پکار دي که نه دي او موږ دا سکات پرېږدو او کې وکړو. دې باره کې نن مختصرا د سکات په باره کې ژغاړو. هیله اسکات هم ورته ویل کېږي او سکات یې ډایرکټ هم لنډ په لنډه یې سکات بولو. په دې باره کې اول موږ له په داسې خلاصول پکار دي چې هیله وچیشته بیایي. هیله د مباح کار یا د مباح خبرې ته ویل کېږي چې تر یو مقصده ته په پټه ځان ورسوي. یو مباح یو جایزه کار چې ته په پټه ځان ور ورسوي و ده ته هیله ویل کېږي یا پلانکې هیله جوړه که دا هیله ده. اوس دا هیله چې ده دا هیله په دوه قسمه اختلافي مسله ده. علما په دې کې دوه ځایه دي پر دوو ډلو ویشلي سوي دي. ځینې علما به ده ته جایز وایي او ځینې علما به ده ته ناجایز وایي. چې کوم علما یې جایز بولي هغه یې پر هر ځای باندې په هر وخت کې جایزه بولي او چې کوم علما یې ناجایز بولي هغه یې پر هر وخت باندې په هر ځای کې د هرې شعبې دپاره ناجایزه بولي. اوس لکه د دې مثال چې راواخلو، دا هیله موږ صرف د مړه دپاره نه جوړو. هیله موږ چې مدرسې له څوک زکات راوړي او مسجد دپاره څوک چنده راکوي زکات ورکوي د هغې دپاره زموږ تاسې ملګري هیله جوړوي. نو دا خبره په تحقیق رسېدلې ده چې و مدرسه ته او مسجد ته برای راست زکات ورکول جایزه نه دي او که چا هم مدرسه او مسجد ته زکات ورکړ د زکات غاړې یې په خلاصې نه دي. له مدرسې او له مسجد سره نور کوشش کول پکار دي، نور صدقې ورکول پکار دي، نو زکات نشي ورکول. خو چونکې موږ که دا علما راواخلو چې جایزه ده نو بیا مدرسه ته چې زکات ورکو بیا دا محتمیم صاحب یا بل صاحب یا ناظم صاحب هیله ورته جوړه کړي نو قبول یې کړي. مسجد ته هیله جوړه کړي او روپۍ قبول یې کړي. کنې که په دا پسې موږ راشو د ځینې علماو دا اختلافي مسله ده چې کوم علما دا هیله اسکات یا هیله دا ناجایزه بولي نو دا دوی یې د مدرسې دپاره هم ناجایزه ده، د مسجد دپاره هم ناجایزه ده او د دین په داسې نورو کارو کې هیله کول ناجایزه دی او له دوی سره هم دلایل موجود دي. دوی ته هم څوک غلطه نسي ویلی. اوس که چیرې دا هیله ناجایزه سي، پس منظر یې دا دی چې تقریبا دا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې د امام صاحب مایناز شاګرد و د هغه له وخته دا هیلې را شروع سوي دي او د بقاعده د کتابو کښې د یو باب اضافه وکړه چې کتاب الحیل یعنی د هیلو کتاب، د هیلو مسایل یې ګډ پکښې ذکر کړه. ځینې علما پر دو رد وکړ پر امام ابو یوسف صاحب باندې چې دا د غلطي وکړه نو دا د به نه کول چې هیله ته د هیلې موقع خلکو ته په لاس ورکړه. نو دا کوم علما چې هیله ناجایزه بولي نو بیا دا که د مړي دپاره د هم ناجایزه ده، که د مدرسې دپاره هم ناجایزه ده، که د مسجد دپاره زکات ورکول دي هم ناجایز. دا څه ده؟ د زکات دپاره الله تعالی په قرآن په سورت توبه کښې په آیات 80 کې دی فرمایي، الله تعالی فرمایي چې صدقه نمبر 1 فقیرانو ته به ورکوئ، نمبر 2 مسکینان، نمبر 3 عاملین چې کوم د زکاتونو ټولې اسلامي حکومت څخه مؤلفة القلوب چې د زړه د کافرانو زړه د اسلام خواته را راغب کې یعنی مسلمانان د اسلام خواته چې په دې کې اسلام راسخ سي. الغارمین قرضدارو ته زکات ورکولای سي. الرکاب د غلام ازادولو دپاره زکات ورکولای سي. ابن السبیل چې کوم مسافر دی هغو ته زکات ورکولای سي او فی سبیل الله چې کوم د الله په لار کې ودو ته زکات ورکولای سي. له دو علاوه مسجد او مدرسه او د مړي دپاره او داسې نورې هیلې جوړول او زکات ورکول نو دا علما یې سي ناجایزه دی. که چا ورکړه د زکات یې غاړې نه دي په خلاصي او دا چا چې ورونی هم د ده دپاره خوراک یې جایز نه دی. نو دا خبره درته ختم.
ځینې علما جایز دی هغه بیا هیله په هر ځای کې که د مړي دپاره ده که د بل دپاره که د بل دپاره دوی یې جایزه بولي او دا ځینې علما چې یې ناجایزه بولي دا یې په هر ځای کې ناجایزه بولي. اوس به راشو د هیلې درې قسمه دي. یوه هیله چې کوم قسم یې ناجایز دی بل یې جایز دی بل بیا جایز دی. په اول قسم کې هیله و حلالو ته د حرامېدلو هیله جوړول چې حرامې کړي او حرامو ته د حلالېدلو هیله جوړول چې حلالې کړي نو دا هیله ناجایزه ده. دا د ګردو علماو په نزدیک. دویمه هیله له ځانه ضرر لرې کول تکلیف لرې کول دا هیله جایزه ده لکه په قرآن کښې چې د یوسف علیه السلام په سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام د ورور د بنیامین ذکر دی او د پاتېدلو دپاره هیله جوړه کړه دا جایزه دا علما بیا. دریم دغه دی چې فرایض دي واجبات دي کفارات دي نذور دي وغیره وغیره مړی دی اوس دای فرض واجب کفارات ادا کېدلو ځه عاجز دی نو د ده دپاره که دایره اسقاط وجه راځي هیله جوړه سي او د ده لمنځونه زکاتونه او واجبات او روزې کفارات دا د هیلې په قسم کې د دایره اسقاط په قسم کې د ده لازمي ختم کړلی سي نو دا جایزه ده دا هیله چلول جایزه. بله خبر هیله اسقاط وخت څه دی له ښخېدا مخکې بیا له جنازې د لمانځه څخه مخکې هم جایزه ده چې هیله وجارې دا دایره وجارې مسکینان کښېنئ او د جنازې له لمانځه بعد هم جایزه ده چې ته هیله او دایره او د اسقاط وجارې. او که چېرې تا ته عذر وه نو بیا چې مړی ښخ کې له ښخېدا بعد هم دا دایره مسکینانو جوړولی سي او اسقاط پکښې وشلی سي او دا هم جایزه ده د عذر په حالت کې. یوه دا ځکه چې ملګري وایي چې دا هیله اسقاط یا دا دایره جارول دا مسکینان کښېنول دا به په کوټه کې وي یا به په مدرسه کې وي یا به په حجره کې وي یا به په مسجد کې دا خبر غلط د دې څه ثبوت نشته. هیله جوړول یا دایره اسقاط جارول دا که د کوټې په کونج کې وي هم جارولای سي او که د جنازې پر ډګر وي هم جارولای سي او که پر بل د پنځګونۍ پر ځای وي هم جارولای سي. دا نه موږ غلا کوو او نه ناجایزه کار دی. دا موږ د دو علماو په شي باندې په ګوښي یو چې دا ځینې علما یې جایزه ده له دې وجې موږ هیله جایزه بولو. زاړه ملایان دي که نه وي خو د زړو او د نوو فرق دا دی چې نوي یې په کونج کې جاروي په کوټه کې یې جاروي په مدرسه کې یې جاروي او زاړه یې د جنازې پر ډګر جاروي. نو که ځینې علما یې په کوټه کې وجاروي هم ټیک ده دا د نه وایي چې پر ډګر ناجایزه ده. که کم علما پر ډګر وجاروي د جنازې یا د پنځګونۍ پر ځای وجاروي نو دا علما د دا نه وایي چې په کونج کې ناروا ده. نو په کوټه کې په کونج کې او پر ډګر باندې د مسکینان کښېنول او دایره اسقاط کول دا دواړه جایزه دي. له جنازې مخکې هم کولی سي له جنازې بعد هم کولی سي تر دفن تر ښخېدا مخکې هم کولی سي تر ښخېدا بعد هم کولی سي. امید دی چې په دا مسله به پوه شوي یاست. رایسه د هیله اسقاط یا د دایره اسقاط په دپاره شرایط څه دي. د دې دپاره به دا شرایط وي چې په دا دایره کې د سکات به دا کسان نه کښېني. کومه دایره چې کوم موږ له واجبو له فرضو او له کفاراتو او له روزو څخه کوو. غني به نه وي غریب به وي غلام به نه وي آزاد به وي لونی به نه وي پرچتا به وي ماشوم به نه وي بالغ به وي کافر به نه وي مسلمان به وي وارث به نه وي د مړي غیر میراثخور به وي. کم کسان په دایره کې به وي مسکینان په دایره کې کښېنستلی سي او فقرا یعنې فقیران په دایره کې کښېنستلی سي په شرط د دې چې غنیان او ماشومان لونیان غلامان کافران دغه نه وي. نو دا خو د دایرې د هیله اسقاط د دایرې شرطونه شوه. پاته شوه دا خبره چې آیا دا هیله اسقاط یا د سکات دایره چې کومه ده د دې څه فایده و مړي ته ورسي او که نه ورسي او که دا روپۍ موږ دغسې پر لجارو. نو د دې په باره کې دا هم الرسایل اخیستی دي رسایل د زین العابدین وال. اهمیت یې دا دی امام زین العابدین رحمت الله علیه چې د شامي لیکونکی دی نو لیرد المختار د در المختار لیکونکی دا وایي چې و خلکو ته د دې ترغیب ورکول پکار
خلکو ته ویل پکار دي په دا خپل مړي پسې منځونه یې قضا سوي وي، روزې به خوړلې وي، قسمونه به اچولي وي، کفارات به له غاړو سوي، نو دغه د دو فدیه فطرانه کښل پکار دي. نو د دې فطرانه چونکې د غریبت ماحول وي، نو د دایرې په شکل کې جارول او د مړي د فرض او د واجبو غاړې په خلاصول پکار. نو دا وایي خلکو ته ترغیب ورکړي، خلک په دې خبره پوه کړي چې په مړي پسې تاسې هیله اسکات وجاروئ، ضروري نه ده خو ترغیب ورکړي ښه خبر ده چې وجاروئ له دو شرطو سره. دا کوم شرطونه چې مو بیان کړه، یا ځکه د ده په سبب سره به انسان د الله له عذاب او له قهر او له جهنم بچت. امید دی چې الله تعالی یې د ده هیلې په باره یا په یوه لمانځه په فرض په واجب دی ایثاروي او د دې قیمت موږ له فدیه دلته له کفاره دلته ادا کو او د دې په وجه دی د الله له عذاب خلاص کړلی سي. او په کار د سیموش په دا کار کې سستی نه وکړو. زه نه وایم، امام زین العابدین رحمت الله علیه خلکو ته ترغیب وکړي، خلکو ته دعوت وچلوي سي سکات دایره اسکات وشي. دوم دا چې له شرایطو سره، دریم دا د پایدا یو مړي ته دا ده چې د الله له عذاب به خلاص. او موږ غواړو دا چې زما ورور، زما خور، زما پلار، زما مړی چې هم څوک دی چې دا د الله تعالی له عذاب خلاص او دا لوی سفر ورته اسان سي. دا د لیکلي دي په مجموعه رسایل د امام زین العابدین له شامي څخه علاوه مجموعه رسایل یې لیکلي دي، نو دا د په هغو کې خبر کړي. هیله مدرو شو ده، ځینې علما جایز او ناجایزه یې بولي، او د دې درې قسمه نه به جایز یا ناجایز. او د جنازې مخکې هم کېدای شي، له جنازې بعد هم کېدلی شي، له شخېدا بعد هم کېدلی شي، د کوټې په کونج کې هم جایزه ده، او پر ډګر د جنازې پر ډګر هم جایزه ده، او پر بل ځای هم جایزه ده. بله خبر دا ده چې مړي ته فایده ورکوي، د مړي ذمه له فرضو او له واجبو او له کفاراتو او له روزو او له قسمو څخه د ده ذمه خلاصاږي، یعنې فایده وراسي. پاتس په دا خبره دا ملګري چې اعتراض کوي چې دا به د سرومنو د جنازې پر ډګر ته دایره وجاروله، ما په کوټې په کونج کې وجاروله، زیم ته هم ټیک یې، دا چا چې د په کونج کې جارولې د هم ټیک دی، او چې چا پر ډګر جارولې د هم ټیک دی. نه دا وده ته ولې سته غلط سي، نه دا وده ته ولې سته غلط. نو ښه په دې کې دا خبره نسته. بله خبر چې دوی کوي چې دا عام تاسې 50 روپۍ وشئ، عام تاسې 100 روپۍ وشئ، عام تاسې 1500 روپۍ وشئ. نو دا چیرې دا سکات کله و؟ موږ په رواج کې په اصطلاح کې وده ته عام سکات وایي، عام سکات یې وکړي نه و یا هو یا 50 روپۍ. او دا سکات موږ نه له فرایضو وشو، نه له واجبو وشو، نه له کفاراتو وشو، نه د روزو فدیه ګڼو، نه د قسمو فدیه ګڼو. نو دا موږ یو عام صدقه ګڼو، دا د زمندي لخوا په مړه پسې تبرع ګڼو، یعنی عام خلکو ته، مالدار ته دا تبرع صدقه هم ورکولی شي، مسکین ته هم ورکولی شي، ودباړو ته ورکولی شي. بیا سر په خلاص په دایره کې چې کم سکات او شلکاش د هغه دپاره دا شرایط ضروري دي چې مسکین به وي، مالداره به نه وي، بالغ به وي، نابالغ به نه وي، پر ځان باندې به وي، لونی به نه وي، کافر به نه وي، مسلمان به وي. نو عامه صدقه چې کم عام 500 روپۍ وشلکاږي او دا به طور تبرع وي او د مړي دپاره ایصال ثواب وي چې د مړي څه لیاړې په تر یې سي او د مړي ودا خواته غاړې راکږي وي او چې و مړي ته فایده په ورساږي. نو دا 500 روپۍ دا عامې 100 روپۍ دا وشل تبرع ده. تبرع دا معنا ده دا اوس مسکین ته ورکولی سي، مالدار ته ورکولی سي، لوني ته ورکولی سي، غریب ته ورکولی سي، آباده ته ورکولی سي، لوی ته ورکولی سي، وړوکي ته ورکولی سي. نو هر یو ته دغه تبرع ورکولی سي، حتی کې دا خو صدقه انسانانو ته ده، دا صدقه که ځناورو ته سیم جایز. نو خبره ختمه. نو الله تعالی دا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. مې داسې په پوښتنې بیاسته. نو دایره جارول یوه خبره دا په ذهن کې کښېږدئ، اوس دا د هیله اسکات پیسې به له کومه ځایه رااخلي. د هیله اسکات پیسې چې کوم مړي وصیت کړی دی، درېیمه حصه یې پاته ده، له د درېیمې حصې به څخه دا اسکات وشلکاږي. یوه. دوم د مړي میراثه دغسې پرېږده، عزیز راولاړ سو، تربور یې راولاړ سو، اکا یې راولاړ سو،
بل څوک سخي راولاړ سو چې زه په ده پسې سکات هم وشم، صدقه هم کوم او عام تبرو هم کوم، چې څه ملواسه پورای په ده پسې صدقه جاریه هم کوم، نو دا نه یو ملا بندولی سي او نه په دې کې اختلاف شته چې دا جایزه ده یا نه ده. دا مسله د ایصال ثواب ده. ایصال ثواب دا ګڼ موږ علما مني چې ایصال ثواب معنا دا دی د ژمندي صدقه، د ژمندي ثواب، د ژمندي نفلونه، د ژمندي دعاګانې دا مړه له ورسي، میت له ورسي، مړه له زموږ صدقې دعاګانې خیراتونه ورسي. هو په ګردو معاملاتو کې به نیت د الله رضا وي. انما الاعمال بالنیات، نو نیت به د الله رضا وي. نو نیت که په لمانځه کې هم د سړي د الله رضا نه وي نو دا فرض لمونځ هم قبول نه دی. نو الله تعالی د که صدقې وي، که خیراتونه وي، که دعاګانې وي، که نور داسې ښه کارونه وي، نو موږ ته د الله تعالی په صحیح نیت د مړي سره د همدردۍ کولو او د ده د لوی سفر د خیال ساتلو دپاره دا کارونه ترسره ورسوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.